بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم حمزه او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل. انسان الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی او د انسان دا حیثیت د نورو مخلوقاتو نه ممتاز ساتي. یعنی انسان په ټولو مخلوقاتو کې الله پاک یو بهترین مخلوق پیدا کړی دی. تاسو چې دا سوچ کړی دی چې انسان کله اوبو ته پریوځي نو د سات بعد د سا سیستم بند شي او د چې کوم د سا نظام ته د سا نه رسي او په دغه اوبو کې د مرګ واقع شي. خو قبل طرف ته تاسو سوچ وکړئ نو د انسان چې د مور په خېټه کې او د نښه میاشتې په اوبو کې پروتي نو تاسو چاته دا سوچ کړی دی چې دغه اوبو کې دا انسان ولې نه مړ کېږي؟ نو د دې ډېر ښایسته جواب دی. هغه دا دی چې نمبر 1 خبره دا ده، سوال نمبر 1 دا دی چې دا انسان سا په څه باندې اخلي د مور په خېټه کې. نو د مور په خېټه کې دا چې کومه پلیسنټا ده د نوم نه چې کوم د خوراک کنیکشن دی نو په دغې د سا سیستم هم بحال وي او بل د چې کومې دا پوز ده نو دا بند دی. کله چې دا انسان پیدا شي نو دا ډاکټران الټه کی او ډاکټران په باندې دا کوشش کوي چې د سارا سیستم بحال کی. سات بعد د پوزي یعنی سپګمی چې کوم چې د سا سیستم دی دا کولاو شي او په پړو باندې زور راشي او هغه سا واخلي. ګوري الله تعالی څومره بهترین نظام جوړ کړی دی چې انسان په بهر باندې چې کوم دی اوبو ته پریوځي نو د ټول سیستم بلاک شي او د ډیت یعنی مرګ کاس کیږي. خو د مور په خېټه کې هغه اوبه چې په هغې کې مختلف قسمه معدنیات شته دی، منرالز پکې شته دی، نیوټرنټس پکې شته دی او د دې سره سره چې کوم دی په دې اخري وخت کې د ماشوم او د مور په دې خېټه کې متیازې هم کوي، یورین هم کوي، خو هغه اوبه د ماشوم ته نقصان نه رسوي او د دې ماشوم حفاظت کیږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د ماشوم د حفاظت څوک کوي؟ دا صرف الله تعالی ذات کوي او الله تعالی موږ ته په قرآن کې فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان. تاسو به زما کم نعمت دروغ کوئ؟ دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي، دا ټول د الله تعالی احسانات دي چې موږ سره کړي دي. السلام علیکم.